بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء د معاشرې د حفاظت او د جوړښت لپاره قوانین الله رب العزت بیانوي. الرجال نارنا قوامون حاکمان دی علی النساء فزنانو باندې. قوامون د مبالغه صيغه ده او مراد د دین اداره د قیامنا یعنی ودریدل، نو یعنی دا نارینه چې دی باندې ګرانی کوي او دارنګ بدی حاکمانی په زنانو باندې او دارنګ دی با ضرورت د زنانو پوره کوي، مال به خرچ کوي او داغه حفاظت هم کوي. دا ټوله ذمہ داری د سړو دا د نارینه دا او د زنانو کار دی په کور کې ناستا سورۃ الاحزاب کې راغی ذکر براشي او دارنګ د کور کارونه کول چې هغه د بچو تربیت حفاظت دارنګ د خاوند د مال حفاظت او چې کله هغه کور کې نه نو داغه د عزت یعنی د خپل نفسونو حفاظت کول چې قوم او ټبر کې بمل کې هغه ونه شرمېږي او دارنګ قرآن کې د تعلیم بندوبست کول، د کور کې د قرآن د تعلیم بندوبست کول چې د الله کتاب زده کوي او دارنګ د صلات پابندي کوي او د الله ذکر کوي. دا ټول کارونه به دا په کور کې کوي. الرجال نارنا قوامون حاکمان دی علی النساء فزنانو باندې بما فسبب دا فضل الله چې فضیلت ورکړی دی الله غوروار ورکړی دی الله بعضهم بعض الذی تعالی بعضین په بعض باندې و بما وجد دی انفقو چې خرج کوي دا نارینا من اموالین د مالونو خپلنا ټول ورځ کار کسب کوي، تجارت کوي، نوکری کوي او کور ته پیسې راوړي چې د خپل بچو د خپل بیبي ضرورت پی پوره کړي او دا کار د نارینه او بار ته وتل ډیوټیانی کول دا د زنانو کار نه دی. فالصالحاتون نیکی زنانا قانتاتون فرما برداری کون کے تابداری کون کے حافظاتون حفاظت کون کے للغیبی بغیب باندی یعنی فی الغیبی بغیبو کے للغیب دلتا لام چی دے دا پمانا دفی دے یعنی چکل دے خاون پور کے نئی نو دا با دا مال حفاظت کئی داغا دارنګ داغه د عزت یعنی د خپل نفس او دارنګ داغه د بچو. پیغمبر علیہ السلام دا آیت چې دا اول وسو او وی فرمایل چې خخذا غدا یعنی دا چې کوم صفات بیانېږي فالصالحات قانتات حافظات للغیب مراد د دین هغه زنانه دي چې خاون ورته وګوري نو خاون خوشاله کی دانه چې تندې ورته بوت کړي او ټول ورځ په غلو کوڅو کې ګرځي بازارونو کې او چې خاوري ماخام راشي غریب ستړی نو داوته فریادونه شروع کی نو نیک خزه هغه دا چې خاون ورته وګوري نو خاون خوشاله کی او چې کله ورته خاون حکم ورکي نو داغه حکم منی تابعداري کوي او کله چې خاون کور کې نه نو داغه د مال او د خپل نفس حفاظت کوي. نو مراد د دین د غدی پیغمبر علیہ السلام فرمایي فالصالحاتون نیک زنانا قانتاتون فرما برداری کون کے حافظاتون للغیب حفاظت کون کے بغیب باندی یعنی بغیبو کے یعنی چکل خاون کور کے نہیں بما فوجد دے حفظ اللہ چې حفاظت کړه دے الله
حفظ الله نه دواړه مراد دي، یعنی خاوند ته الله دا حکم کړی دی چې تبه د دې خزي ضرورت پوره کې او د دې خیال بساته دا ستا غلام نه ده، دا ستا د ژوند مرګري ده، د دې پتا باندې حقوق یې هغه به ته پوره کې او دارنګي مراد د دې ندام دی چې خزه ته الله حکم کړی دی چې تبه د خاوند د مال او داغه د عزت حفاظت کې د بچو تربیت به کې خیال به ساته د کور خیال بساته بما حفظ الله ووجد دې چې حفاظت کړی دی الله یعنی د نارینه او د زنانه او د دواړو په خپل حکم سره واللاتی او هغه زنانه تخافونا چې یریږئ تاسو نشوزهن د بد خوی داغونا د بد خوی داغونا نشوز اصل کې ویل کېږي پورته کېدو تا یعنی چې داسې خزي چې هغه د خاون حکم نه مني بد خوی او بد چلن او تاسو یریږئ د دینا فاعذوهن نصیحت کوي هغه ته د الله کتاب او د پیغمبر سنت ورته بیان کړي د آخرت او د مرګ نه وي راوي आवाज او نصیحت ورته کوي شروع کې وای وه نه فاعذوهن نصیحت کوي هغه ته واهجرهن او جدا شي دا وینا فل مضاجع فزيد اڑخ لګولو کې یعنی خپل بسترې دا وینا جدا کوي دا دویم طریقه ده کله आवाज او نصیحت په نه شوي نو ځان ته جدا کا شاید چې په دې باندې پوه شي وَلَرِبُهُنَّ أَوْ وَهَيْدِي وَټکوي دي مراد د دې نه سره حدیثو کې د دې تشریح دا راځي لکه مسواک د سره ده په دې مسواک باندې وها وسو کا په دې مسواک وها یا بقدر د مسواک داسي او لخت یې باغې وها او یا سوک سپېړه ولا ورکا لیکن دا سے به نو ہے چې د جسم یو آزاد هغه سره خراب شي یا اډوکې مات شي یا په مخ باندې وحال د دینم د الله پیغمبر منع کړی دا نو ټکول صرف د دې د پاره دی چې دا ادب استکی او د خپل بچل نه او بد خوې نه دا قلار شي فین اتانکم نقضی خبرو من استاسو فلا تبون ملټوي علینا پدوی باندې سبیل لار یعنی لار د طلاق یا طلاق چې هغه ته ضرورت نشته ده بس واز نصیحت دی او تو کو اذنانه پوښ خبره ختم شو ان الله بشک الله پاک کان ذ علیا نوچت کبیر الوی یعنی تکبر بزړه کې نه راولي لوی دا د الله شان دی وای نه خفتم او کيري گئی تاسو وزدا کور والو ته خطاب دی د سړو او دا رنگي د خزو ادوار طرف ته دا ګور یې معاملہ صحیح نه دا داسې معلومي یو بل نه وجودا شي او د خزل په طلاق ورګي نو د مخ کې نه داغه تنظیم وکړي وای نه خفتم او کيري گئی تاسو شقاقا د خلاف بینهما پمن د دې دواړو نه د مې د دې دواړو نه د شقاق یعنی د خلاف نه یریږي مراد دې دا ده شق اصل کې ویل کېږي عربی ته یو شی د بل نه جدا کېدل پټړه کېدل او مراد دې دغه طلاق او په طلاق سره جدا کېدل دي نو کې یریږي د دې خبرې نه چې د یو بل نه جدا شي خلاف د دې سیوا شي وَإِنْ خِفْتُمْ أَوْ كَيَرِيگئی تاسو شقاق د خلاف بینهما دمې د دې دواړو نه فبعثوا مقرر کئی حکما یو فیصله کوونکی من اهله د کور والا د دغه سړینا او حکما او یو فیصله کوونکی من اهلها د کور والا او د دغه زناننا د یو طرف نبم یو حاکم او د بل طرف نبم حاکمی یا کچری او یا عدالت ته تحصیل دے یا بکور کې هغه راغون شي پخپلو کې او کېنی فیصله وکي ای یریدا کواړی دا دواړه اصلاحان جوړه یوفق الله نو جوړه براولي الله پاک بینهما پمن د دې دواړو کې کدی اصلاح واړي اراده د اصلاحي
نو الله په موافقت پیدا کی جوړه براولې دې دواړو په میز کې. ان الله بیشک الله پاک کان دې علیمن کوها خبیرا خبردار. اوس د دین وروسته چې کله د خځې او د سړي د حقوقو ذکر وشو چې تر کومه پورې ښځه او خاوند یو بل سره روغ نه د بچو تربیت هم نشي کېدی او نه سړی بیا کار کولی شي د دین او د دنیا او نه ښځه کولی شي. نو وایي مخکې کور جوړ کړي. نو چې کور جوړ شو نو اوس د حقوق الله او د حقوق لباس ذکر کړي چې نور حقونه در باندې هم دې دا پوره کا او د ټولو نه مخکې عقیده خپله صحیح کا او د الله سره شرک نه کوه. که الله سره شرک عقیده کې دې شرک نو یو عمل دې بیا نه قبلېږي. واعبدوا الله عبادت کوئ د الله ولا تشرکو او مشرک کوئ به د دغه الله سره شیئا هیڅ شی. خبره یو کښته کلو یو کوړو کوي. وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا ښېګړه کوئ. وبذل قربا او د خپلوانو سره والیتاما او د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذل قربا او د گاونډي سره د خپلوالۍ. والجار داسې گاونډي ذل قربا چې ستا خپلوم دی نو د هغه سره هم ښېګړه کوه ښه سره کوه احسان کوه. والجار الجنوب او گاونډي د لرې یو داسې گاونډي دی چې ستا خپل نه دی د لرې دی یعنی پردی دی نو د هغه هم چې کوم حق دی هغه ادا کا. والصاحب بالجنب او د مرګري د ډډې سره د خوا مرګري دوست دی مرګري دی نن سباني مرګري نه چې کوی به تکنه او پای کې به غورځي مصیبت به ته جوړي په نشو به یاړي په زنا به یاړي په ډکیتیانو په غلاګانو به یاړي او دا رنګ د ګناه لار به ته سمي. مرګره هاوه دی چې هغه تا د تکلیف او مصیبت نه بچ کی د ګناه نه دی بچ کی او سم لار ته توخی. او صاحب بالجنب او مرګره د خوا دا غم حق ادا کا. او ابن السبیل او د مسافر ابن ولګي کی زویت او سبیل لار ته د لارې زوی مراد نه مسافر دی چې په لار رواني سفر کوي. او ابن السبیل او مسافر وما ملکت او هاغا چې مالکان دي ایمانکم خیلاسون استاسو مراد دي هغه غلامان او هغه وینځي دي. ان الله بیشک الله پاک لا يحب من من کان دا وسات دا چا سره چې مختالن لوی کونګه فخورا د خپل ځان صفاتونه کونګه ستاینه کوي د خپل ځان د داس سړي سره الله مینه نه کوي چې خپل بڑای خپل ستاینه او دارنګ د بل سپکواله. لا ان الله بیشک الله باب لا يحب من کوي من دا غسا چا سره کان چی مختالن لوی کون کے فخورا ستائنہ کون کے دزان. الذین هاو کسان یبخلونا چشمتیا گئی ویامرون الناس او حکم کئی خلقتا بالبخل پشمتیا سرا فخبلم شم دے و بلنم شم جوڑی ویکتمونا او پټای ما هاغه نعمتنا آتاهم الله چې ورکړي دتا الله من فضله د فضل خپلنا. هر وخت په فریاد کوي هر څه ډېری حسن نشته دی چې هلاک شوم تباہ شوم برباد شوم دا وشول هغه وشول چې څوک رانه سونه غواړي څوک رانه ستمه ونه کی. واتدنا تیار کړی د مونږه للکافرین د پار د داسې کافرانو عذاب مهینا عذاب رسوا کوونکې. څه خسته کتاب دی او څنګه خسته تربیت کوي د انسان او چې دې کتاب تکینی او د زړه په غوونو دا کتاب واوري. والذین او هاغه کسان ينفقون چې خرچ کوي اموالهم مالون خپل ریا الناس د پاره د خودنې د خلکو ولا یؤمنون او ایمان نه راوړي بالله بالله باندې ولا بالیوم الاخر او نه پرز د آخرت باندې. تکار خدا د جمال خرچه کې ځکه چې الله را ته حکم کړی دی چې هغه را رضا شي او مال خرچه کې د دې لپاره چې په آخرت کې به الله د دې اجر راکړي.
نو دنیا ته اصله خیر خودنه د پار اصل تا کار کوي خپل هغه صدقه او خپل هغه انفاق چې دی هغه ولې تباہ کې برباده ومن یکن الشیطان او هغه څوک چې شیطان له د پاره د هغه قرینا مرګره فسا قرینا نو بد مرګره د چا شیطان چې مرګره شو نو دا هغه مرګره شیطان چې د بد مرګره دی مراد دې نه دا چې الله د لارې نه منع کوي او دارنګې د الله خلاف چې د پاغه باندې چلای وماذا علیهم او سوبال بشوی پدی باندې سب مصیبت براغله وی پدی باندې وماذا علیهم او سب شیو دیلا لو آمنو کچری ایمان راوړې وی دی بالله بالله باندې والیوم الاخر او پرز د اخرت باندې وانفقوا او خرج کړه وی دی مما د هغه مال رزقهم الله چې ور کړه دی الله وکان الله او دی الله پاک بهم پدی باندې علیم خفوا ان الله بشک الله پاک لا یظلم ظلم نکای مثقال ذره بقدر د یوې ذره مثقال ویل کېږي په قدر د یوې ذره په وزن د یوې ذره مثقال په وزن او په قدر او ذره ذره ان الله بشک الله پاک لا یظلم ظلم نکای لا یظلم نکمای د چا حق چې داغه نکمای مثقال فقدر ذره د یوې ذره و ان تکو حسنه او کین کی یضاعفها نو جزیات بکدا و یؤتی او ورکی ملذنه د طرف خپل اجر عظیم اجر لوی یعنی کہ سړی نیکی کوي د نیکی کار کوي نو الله کمای نه بلکې زیاتې وي دا هغه مهرباني ده او د خپل طرف با ورګه دته اجر چې دی هغه لوی فکیف نصرنګ وی اذا جئنا نصرنګ وی هغه چې کله راول مونږه جئنا چراول مونږه من کل امت د هر امتنا بشهید گوا یعنی حق بیانونکه د هر امت نه با حق بیانونکه چې هغه مونږ راولو او گواہی وکي د خپل خوا هغه مرګرو باندې واجئنا بکا او رابولتا اے نبی علیہ السلام علی هؤلاء پدې کسانو باندې یعنی خلاف پدې کسانو باندې شهیدا گواہی ورکول کې حق بیانون کې د پیغمبر علیہ السلام د دور خلق ته مراد دي یوم یذین بدغ ورځ باندې یعنی بدغ ورځ د معاشر باندې یود الذین غواړي باغ کسان کفرو چې کفر کړي دي او عصوا الرسول او نافرمانی کړي د رسول اواز خو بګدا چې خلق رال چې رسول اړو د مين ځويستل دي وای چې قران په خپل باندې په دې ځان پوښاو او پیغمبر خو خپل دور په وخت کې و بس ختم شو دا یو دور خلیفہ واغ او سنت ته ضرورت د پیغمبر نشته د اوسوی حسنت ته ضرورت نشته دا چې بیمانه مو پیدا شول یوم یذین بدغ ورځ باندې یود الذین ارمان بکای هغه خلق کفرو چې کفر کړي دي واسو رسول او نافرمانی کړي دا د الله د رسول لو تسوا کاش ارمان چې برابر کړي شي اموار کړي شي بهم الارض او پدی باندې اسمکا یعنی دا ورځ په پدی دومره سخت چې دی وای چې را بلډوز چا په دوی باندې وګرځولې پس په دې ځمکه کې دی د ځمکې سره هوار کړي او د دې خاور سره خاور شه د دې مصیبت نه خلاص شه د دې عذاب نه ولا یکتمون الله او نه بشي پټولې د الله نه حدیثه هیڅ یو خبره سبحان الله